اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، یوه مهمه خبره جوانانو په خدمت کې دا عرض کوم څه ایمو جوانان هر یو کار ته فریغ دي لیکن المنځ ته اهمیت نه ورکوي، المونځ توجه سره نه کو. دی متعلق سوره مبارکه مدثر کې الله رب العزت فرمایش کوي کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. سوره مبارکه مدثر کې الله فرمایش کوي چې د هر یو انسان نفس د هغه عمل باندې ګراو دی سوا د خلاص اصحابونه. خلاص اصحاب یعنی هغه کسان چې بهشت والا دي، دوی به پښتنه وکي جهنم والاونه چې د جهنم والا وو تاسو جهنم ته څه شي راوستلوئ. قرآن یې چې هغوی به اول خبره ورته وکي چې قالو لم نکو من المصلین. اول خبره دا وه چې موږ دنیا کې المنځ ته اهمیت نه ورکولو، المونځ مو په ټایم نه کولو. دویمه قالو لم نکو نطعم المسکین. دویمه وجه دا وه چې موږ سم محلې کې مسکینانو غریبانو موږ هغوی ته طعام نه ورکولو. وکنا نخوض مع الخائضین، لعب و لهب غیباتو مجلسو کې به موږ شرکت کولو. وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت ورځ مو درغجونی بلله. حتی آتانا الیقین، تا دا چې مو باندې مرګ واقع شولو. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اوس شفاعت کوونکي مو څوک نشته چې هغه مو مرګ نه خلاص کی. لہذا جوانانو ته به زه خصوصي التماس وکم چې تاسې المنځ سره مینه یو ته کوئ، المنځ سره محبت پیدا وکړئ، المونځ په ټایم باندې وکړئ. که کله تاسې المونځ په ټایم باندې شروع کړلو، رب ذوالجلال به د زندګۍ ټول مشکلات تاسې باندې آسان کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.